ډیره مننه جرګې چې دي تنظیمونه سول سوسایټیز تنظیمونه دا د وخت ضرورت دی ځکه چې حکومت هر ځای ته نشي رسېدی آبادي ورځ په ورځ سیوا کېږي مختلف جرایم پیشه خلک دلته کې سوات ته راځي هغې دلته ډېرې اچولي دي بیا په هغې کې منشیات فروش سرپرست دي هغه ډېر طاقتور او د سرپرستي ورته ډېر زورورو خلکو حاصله ده نو په هغې باندې څوک لاس نه اچوي خو دغه څوک چې مریض شوی یا منشیات ته لګېدلی دغه روزانه خلک په وهي ټکوي هم هغو ته خلک په بد نظر هم ګوري اصل کې دغه مریضان د هغو د همدردۍ مستحق دي خو دا کم خلک چې دا منشیات جوړوي دا سپلای کوي د دې غټ ډیلران دي پکار دا ده چې حکومت په هغې باندې لاس واچوي او د دې شاته چې کم قوتونه دي هغه بې نقاب کړي او هغه ورسره هم سزاوار کړي دغه شان د فحاشۍ هم یو لهر را روان دی دلته کې مختلف بلډینګونه خلکو اغستې دي او بیا دغه مختلف خلکو له به کرایه ورکړي دي هغې پکې اوسي نو دغه که هغې د خپل غم خادۍ کې پروګرامونه کوي د په هغې د هېڅ چا څه اعتراض نشته خو چې کوم ځای کې هلته کې فحاشي کېږي اوریاني کېږي او دا نوجوان نسل هغه پرې راروغه کوي نو د دغې هم مخنیوی پکار دی او بل دا چې یاره دلته کې ډېر خلک داسې راځي چې د هغوی شناخت نه وي مختلف کورونو کې اوسي بیا دلته کې غلاګانې کوي بیا ټارګېټ کلینګ هم کوي په پیسو باندې اجرتي قاتلان دي نو د دې ټولو مخنیوی کول بیا د بارګینونو کې چې کوم د انډر پریش مسلې را روانې دي زمونږ ځوانان چې هغه په دغه مرض اخته کړي په سود در سود پې بیا ګاډۍ خرڅوي او هغه بیا د پلار نکاح جایداد چې هغه ته هم لاړ شي نو دا ټولې برایانې ختمول د دې دپاره او د وخت ضرورت دی چې قوم را جمع شي ځانه تنظیمونه جوړ کړي جرګې جوړ کړي اصلاحي کارونه وکړي او حکومت باندې هر څه نه پرېږدي ځکه چې د حکومتي خلک هم په دې کې ملوث دی او ما لکه څنګه ما وویل چې یاره دغه خلک دونه پیسه لګوي چې په ایم پی ای منیز باندې هم لګوي او بیا چې سبا هغه ایم پی ای شي نو دوی د هر جایز ناجایز کار ته بیا هغه سپورټ کوي د پولیس نه خلاصوي چاپو نه بچ کوي انا ولا ورکوي نو د دې ټولو نشاندهي کول د دې مخنیوی کول د دې قسم جرګو ضرورت دی چې دا جوړې شي او د سوات کې امن هم قایم شي او دغه معاشرتي کم برایانې چې دلته خورېږي د دې مخنیوی وشي